اوسیدونکی ما فضل حکیم بن نوم دی، کندې پرچخیل. د آبا او اجداد نه د چیني یو او بیا عمرو ته قدم راوړلی تقریبا په 1923-24 کې. دغه ځای کې چې کوم بارمډیري کې بل اس کم پریس کانفرنس شوی دی، د دغه پریس کانفرنس دا په 2008 کې په دې جګړه وشوه او چې کله په دې جنگ وشو نو دی 200 کسان لګي شو او دا غره قبضه کړ. دا برمډيري والا دا شکور کسانو یو او دغه لنډي روټ کسانو هغه دا ځای قبضه کړو. ګل صاحب ته چې کله پته ولګي دا هغه پلانغاریان راوستل 200 کسان راوستل او دوی لګي شو، هغه په شاکل له دوی رو تختیدل. بیا دوی خپل کس یو وویشته او بل دوه زخمیان کړل. چې کله زخمیان کړل نو بیا داوی په ګل صاحب او د ګل صاحب په مرګورو باندې وکړه. د دې خبرې لپاره چې یاره د دې ګل صاحب نه څه پیسې یا څه آمدن یا څه طریقه وکړو وصول کړو پیسې. په دې باندې نه جنگ شوی دی، په دې چې جنگ شوی دی په دې کې چرګ هم نه ده لګېدلی، دوی خپل کسان نشتی دي. بیا د هغې نه پس د دوی کمپرومایز شو په 2008 کې دا جګړه شوې او په 9 کې کمپرومایز شو. کمپرومایز دوران کې دا نظیر ګل چې کم لګیاو نظیر ګل وی چې یاره موږ 2.5 کورونه یو په دغه ځای کې ټول 50 کورونه دي، ملکیت د 300 کنال 1 مرلې په دغه کرومایټ کان کې زما ملکیت دی. د هغې کاغذونه پټواري، ګرداور، تحصیلدار، AC سره، ADC سره او HP سره او د مدنیاتو دفتر کې پراته دي. چا نم تپوس مکوي او لاړ شوی یاره د فضل حکیم دی کې صدقه شته. اوس هم ADC سره کیس چلیږي. په دې لیزونو کې په دې ځای کې 2 لیزه دي چې یو د فرهاد سره دی او یو د عتیق باچا سره دی. عتیق باچا مونږ له سرپرسټنټ نه راکوي، کم ملکیت چې دی زما ملکیت ته مال نه راکوي، فرهاد هم نه راکوي. دې دوران کې عتیق باچا، ارشد باچا دا قام مختلف ټیمونو کې 15 کالو 6 کالو نه دوی جرګې کړي دي چې ته حکیم مونږ سره جوړ شه او چې ته سوې مونږ به تاله درکو. ما وته چې نه تاسو ما ته ملکیت شو کې که چېرې ستاسو ملکیت دې ځای کې وي بیا به زه تاسو سره خبرې تکینم. د 6 کالو نه دوی ځي راځي. بیا په دغه قصه خو ختمه شوه. بیا په دې اوس تقریبا په دې پریس کانفرنس کې هغه ویلي دي چې اوس یو څو ورځې کېږي جګړه جوړه شوه په 29/8/2021. په دې کې سب ډاکټر نوم یې دی د شب قدر دی. په دې کې دا بنوتو چې د وزیرستان اوسیدونکی دی د علي زاغه سره دی. هغه د ګل صاحب سره یو اګریمنټ وکړو چې هغه اګریمنټ په 2014 کې دا هغه اګریمنټ هغه سره وشو. په 2019 کې دا هغه اګریمنټ ختم شو. چې کله دا هغه اګریمنټ ختم شو نو دا قام په سونو نه دي، دا په شلګونو نه دي، دا صرف 9 کسان دي. دا هغې ذات تاسو ته نومونه علمه. دا کوم سړی چې دلته ناست و پریس کانفرنس یې کوو عاصم ګوجر چې دا د ممبر افضل خان زوی دی، دا د هغه زوی دی او وفات شوی دی، کال یې وشو تقریبا. اوس دې میدان ته روتی دی، دې دپاره روتی دی چې د خام سره یو نظیر ګل دی، یو محبوب دی او یو سید باچا دی او یو د عاصم کوم چې ځان ته ناظم وایي. دا پریس کانفرنس چې چا کوو د دوی په دغه ځای کې هېڅ ملکیت نشته. که چېرې ملکیت یې دوی د چې کوم دی نو ملکیت شو کې چې دا زما ملکیت دی. یو انچ یې نشته. قبضه ګروپ دی، دغه د وزیرستان نه راغلی دی. هغه سره چې کله د ګل صاحب په 2019 کې دغه ختم شو، د اګریمنټ ختم شو، نو بیا د قام سره ملو شو او بیا د قام وته چې ته بیغم وسوم اوس یې داسې خوره. د 2019 نه والا 2019 2020 2021 2022 دا 4 کاله دوی غونډګیري وکړو د په زور د ګل صاحب نه وخوړو.
په دې 29 تاریخ باندې ډاکټر یوسف شاه د بنوتو نذیر ګل وهاب سید باچا ګلاب خان او د قام یو څو کسان دا رالل او په دغه بډسر باندې بډسر وته وي پسپنخورو روډ باندې دغه ځای کې چې کوم دی نو موجودو دوی په سبا بل ورځ کار چالو کو او دې کسانو کې وسره یو دوست محمد د پړان غار هم چې هغه سره لسته کسان راغلي وو دوی دغه سات 150 کسان وو دې دوران کې چا دغه ته وې دا عتیق بچا دي چې هغوی راغلي دي او سار کار چالو کوي عتیق بچا سره یو صرف یو کس را روان شوی دی او عتیق بچا مخې له راغی د عتیق بچا سره یوسف خان او شیر علي او وکیل دا درې کسان یو دا ورسره ولاړ یو نه ورسره خبرې کړې دي نه ورسره اترې کړې دي خو چونکې د دې قام خو خپل منځ کې چې کوم دی نو د دې د خپلې پیدې دپاره د بنود دې زوی ته یې وویل دا ټیکهدار زوی ته یې وویل ورته یې ویل ډزې چالو کړئ دوی چې کله ډزې وکړئ نو دا دغه د قام دا کسان لږې شو د بنود دا زامن یې وویشتل دا دوه کسه یې وویشتل د دعوې دپاره چې یاره په ګل صاحب دې دعوه وشي د هغې په یارم شته د کسانو سره ټولو دلته یې خولم دی شو کړم دی هغه دعوه په عتیق باچا په ارشد باچا په یوسف خان په شیر علي او په وکیل چې د بارمډیري اوسیدونکي دی په دوی دعوه وشوه دغه ساعت ارشد باچا د نوخار په هسپتال کې په کرونا کې مبتلا و دا کم اپایار چې شوی دی دا غلط شوی دی دا کم کسان چې لګېدلي دي دا نه عتیق باچا دي ایشتي دي عتیق باچا مال خپل رنډ نه راکوي خو حقیقت په وایو عتیق باچا باندې دعوه شو عتیق باچا لګې شو اپایار چې کوم دی نو لاړلو یوسف شیر علي وکیل او عتیق باچا لاړلو بي بي یې وکړه ضمانت یې وشو بیا دوی داویداري وکړه داویداري چې کوم دی نو دغه شو اوس هم کیس روان دی په دې دوران کې سید باچا نذیر ګل سید باچا محبوب دی ټیکهدار ته وویل چې ته بېغمه شه مونږ ذموار یو او تاسو بېغمه شئ زه مونږ د هر یو شي ذموار یو ته صرف مونږ سره ودرېږه ټیکهدار ته یې وی 4 کاله دوی په اوچه بدماشۍ باندې دا غر وخوړه 4 کاله په اوچه بدماشۍ باندې په 1914 کې ورکړی دی په 1914 کې په 2019 کې 14 کې ورکړی دی په 2019 کې د ټیم برابر شو د 2019 نه واله تر د 2022 پورې دوی په غونډګرۍ وخوړه هغوی مجبور شو ورته چې نور تاله مونږ نه درکو دغه چیز زمونږ بیان دی د دې نه تاسو ته پته یو چې د دې کاپیانې د ما د دې ریکارډ ډي سي سره اے ډي سي سره ډي پی او کوم د دې نه وړاندې چې شعیب خانو هغه ته ما دا قصه کړې وه او هغه سره هم د دې مطلب دی دغه پروت و یو دی چې کله دلته راځي دا کم پوټوان چې ما لیدلي وو په دې دغه باندې په دې پریس کانفرنس کې دا کسان دوی په کرای راولي دا صرف 9 کسان دي د 9 کسانو دا کروڑ روپے یا 1.5 کروڑ روپے یا 50 لک روپے دا غونډې دوی جیب کې اچوي خپل استعمال پې کوي او چې کله داسې واقعیات جوړ شي نو دوی په 1500 روپے په 600 سړی ډاټسونو ته راوخیږي او ایس پی لا ډي سي ته دوی ته حاضر کې ویجي دا کسان دي د قام کسان دي نه دوی سره قام شته نه د دوی ملکیت شته ډي سي ته درخواست کړو تاسو د پریس کانفرنس کې ویلي دي ډي سي ته درخواست کړو او ته چې تاسو ملکیت شو کې لاړ او به درخواست یې ولې او ورته دا درخواست واپس والي نو دغه زمونږ دغه سوال دی او دغه زمونږ چې کوم دی نو مطلب دی فریاد دی زه د چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان نه د آرمی چیف نه او د خاص کر د دې کې پی کې د وزیر اعلی نه دا چې کوم دی نو یو درخواست کوم هغوی ته او یو خواست ورته کوم
چې هغوی دې لږې شي دې ته دی مین روډ د شکور نه مین روډ په دې چې هر څونه خرچه راځي زه هم ورسره پکې برداشت کوم خو دوی د مین روډ وباسي چې دا خلک چې کوم دی نو د دې عذاب نه او د دې دغه نه بچ شي د دې د اربونو روپو آمدن دی د دې د کروڑونو روپو آمدن دی دې دوران کې شعیب خان زه په ټیلیفون وغوښتلم ما ډي پي او صاحب چې کله یې وغوښتم ما ته یې یاره وي ته خبره ما ورته نه جي ما ته ویل چې سهار ته لاړ شه ستا ډي اس پي سره میټینګ دی او کسان به راځي ما یې ډېره ښه دی سهار چې زه لاړم نو دوی کریکش 200 کې راوستي وو تقریبا 28-30 کسانو ټول په دې اړه راوستي یو کس زه پیژنم چې یو سړي په دغه ځای کې د 10 کالو نه 40 کالو نه 400 جریبه به ځمکې یې به څوک پیژني نه دغه ځای کې دې دوران کې چې کوم دی نو زه چې کله ورننوتم نو حاجي ابراهیم پیر رحمان الله او د میرآباد موسی خان ناظم او دا ټیکدار او دا یوسف شاه دې کې مین کردار د یوسف شاه دی دا ډاکټر یوسف دی چې دا شپقدر اوسیدونکو دی او شیطان سړی دی دوی خپل منځ کې جنګي او شیزه غم خوري او دوی هم خپل منځ کې تقسیموي او خوري کېناستو دا نظیر ګلو ملته دا چې کوم په پریس کانفرنس کې په دې کورسۍ باندې ناستو دې ملته سید باچا ملته او دې د اسیم رور ناستو د اسیم رور چې کوم دی نو ناستو دوی ورته ویل چې یاره ډي اس پي صاحب بس شروع کوي یو پاڼه داسې وګرځوله داسې او په هغې د ټولو نه دسخط یې واغشتې چې کله یې دسخط یې واغشتې نو زه ناستو ما له راورسېد زه دې ګوټ کې ناستو چې شناختی کارډ رامې د څه شناختی کارډ درکړم وي دې کې دا جرګه ما ورته جرګه مایدا خو ټول غله راغونډ شوي دي مایدا چې کوم ناست دی دا ټیکدار دام غل دی مایدا کوم نظیر ګل چې ناست دی دام غل دی دوی سره د 1 انچ دغه نشته او ته زمانه دسخط علی مانه د څه دسخط علی بیا ډي اس پي صاحب چې کوم دی نو ډي اس پي صاحب ماته چې ته خیر د کېنه لږ په سا شه ورته زه خبره کوم ما ورته مې ماته د دوی 1 انچو خو یې داسې جعلي کاغذونه ورسره په لاسو کې را منجونې کړي وو وایي چې دا د دنیا کاغذونه دي دا دونه کسان هم چې راوستي دي دې بنو ته چې ټول دغه شو په دې پېښو چې یاره څه خو نه کېږي ما ایس پي صاحب ته ټیلیفون وکړو ما ورته چې ما ته ته غم مه کوه بس بټ ډي اس پي صاحب ما پې کړی دی او انشاءالله تعالی هغوی هغه درخواست والا کینسل کوه ایس پي دفتر ته ولېږه زه چې کله بار راووتم نو اوس زما ذهن ته دا نه راځي چې د 1 لکو پلته وه 2 لکه وې دې نظیر ګل له دې ټیکدار بنوت چې دا د چا 2 زامن لګېدلي دي دلې پیسې ورکړې او دغه کوم کسان چې وو دا ډاټسن کې چې راغلي وو پس په هغه کار 21 کسانو 10 کسانو مثال 1000 روپۍ ورکولې 10000 روپۍ شوې دا باقي د خپلو ملګرو خپل 4 کسانو تقسیم یې کړي جی د دغه ځای کې زه حکومت ته خواست کوم چې د دغه ځای کې د دوی 1 انچ نه شاملات شته شاملات په دفتر ته ځي او دفتر چې کوم دی د هغوی شته نه که دیم نو لاندې دی هغه فصل دی د غر سره د دې څه تعلق نشته بیا د هغې نه پس دغه ویډیو راوباسه دغه د بارم ډیري بیا د هغې نه پس ایس پي صاحب ما ته وویل چې یو درخواست مې ورکړ ما ته چې زه تا سره به دغه موبایل هم لاړ شي دا مندڼي هغې وخت کې فضلدیان یې چې اوس په دې دغه کې دی په دې کچرو کې دی او تا سره به د شکور موبایل هم لاړ شي الله دې قدر وکړي زما ډېر زیات خاطر وکړو ما ته چې ته ځې بلکل به تا سره ځي د خپلو کسانو نه علاوه ته ما ته وایه تا سره به ځي چې کله مونږ تحصیلدار پټواري ګرداور د مدنیاتو ایډي د مدنیاتو چې کوم دی نو ما ته وګوره کوم عمله چې وه هغه ټوله ځان سره کړه او لاړو د شکور چوکۍ ته په شکور چوکۍ کې مونږ ته فضلدیان ناستو چې کله ورلو نو پټواري مو نو عبدالسلام نومې کس دی عبدالسلام نومې کس دی چې ایډي دی هغه ایډي صاحب دوی کسانو سره میلو چې میلو ورته ویل چې یاره لکۍ 2 لکۍ 3 لکۍ والی خو ګورې سړی د نه دلته رانشي
یو سړی په موټر سایکل راغی ورته یې ویل چې یاره هلته خو 4-5 ټوپک مار راوتي دي او که تاسو لاړئ نو ډېره خونریزي به وشي. زما دغه ساعت دغه وخت کې لور الارش کې ډاکټره او دا کرونا کومه دغه چې و نو دا زما د زونګي په لاس کې و. دې دغه ساعت و دغه ساعت کې مرشد یو عیسائی دی چې هغه په اکسیډنټ کړی و یو د دغه ګاډي نیولې و نانکسټمه هغه ګاډي سره اکسیډنټ کړی و هغه لاس ماته و خپه ماته ورسې شو. د پلیدیان ماته وویل چې یاره زه به هسپتال ته لاړ شم او ته بس هسې مهرباني وکړه دا سیس کینسل شو دا پروګرام کینسل شو نو ته ځه. ما ایډي صاحب ته وویل چې بس صحیح ده چې اوس دونه خلک راوتي نو مونږ خو نه شو تللی. ایډي صاحب په دې نه وپوهېد چې یاره دا څونه مطلب دی یا ماهر دی یا استاد دی. 2 کسان په موټر سایکل دوی پسې خوپېده ما خو هلته سړي ګرځي 2 کسان په موټر سایکل لاړل دغه راوباسه چې 4000-5000 ټوپک مار دي او هسې نه چې څه واقعیت جوړ شي او داسې روان شي. دې کسانو کې تاسو ته ما ته وښایه چې چا سره تماچۍ یا ټوپکې ټول 25 کسان دي. په دې 25 که دغه سکونو ته څادرې ښودې دی او په دغه ناست دي پس د ایډي له دغه ساعت 1.5 لک روپۍ ورکړې وې چې دا 1.5 لک روپۍ واله د ایډي عبدالسلام. بیا زه سمدست چې څنګه ما ته پته ولګېده چې دغو پیسې اخیستي زه سمدست لاړم ډي جي له ډي جي مدنیات ته لاړم. ما ورته چې دغه شان کار شوی دی دی فوټو دې وګورئ جي ته بیا دغه کا او دې کسانو ته وښایه دې دې کسان چې کوم دی نو ما ته دا کسان چې کوم دی نو مطلب دی داسې تللی دي موږ له یې دوکه هم راکړه حکومت له هم دوکه ورکړه ایس پي له هم دوکه ورکړه عملي له هم دوکه ورکړه چې هلته 4,000 خلک راوتي دي. دا کوم کسان چې دې کې ناست دي دې کې 16 کسان په 500 روپۍ ناست دي 16 کسان 8,000 روپۍ شوي. بنوت وته چې 2 لکه لګي 3 لکه لګي خو کار ټیک کا. د دوی جي دغه پروګرام دی دوی سره نه کسان شته نه دوی سره څوک راوځي نه او جي او دغه عتیق باچا او یو بل باچا دا یادو چې دا قبضه کړی دی. تاسو بنیادی مقصد سره تاسو وایي چې دا د غبرډونو کسانو دی او نه د عتیق باچا دی تاسو دا وایي دا عتیق باچا د کې ملکیت شته او لیز داغه دی. دا عتیق باچا د کې ملکیت هم شته او لیز هم داغه دی. خو چې کوم ځای کې عتیق باچا لګیا دی او کوم ځای کې فرهاد لګیا دی چې هغه فرهاد ورکړی دی ما ته وګوره یو غونډه دی شمس الامین نوم دی چې د نور الحق قادری اوخې دی هغه له ورکړی دی. دا په یو سوري دی څنګه چې ماته د میکونه پراته دي د قشان په یو سوري دی په منځ کې صرف یو ګیپ دی یا 2 فوټه دی یا 3 فوټه دی یا 4 فوټه دی. دې ځای کې چې کوم دی نو ماته وګوره عتیق باچا لګیا دی او دې ځای کې پیر صاحب لګیا دی. دا سونه چې دی دا 269 کاتره ما دې روډ ته وښوله دا د هغې کاغذونه دي. دا عتیق باچا صحیح لګیا دی د دوی لا دا غونډه ټیکس ټیکدار نه اخلي چې زمونږ په لار باندې ځي او سرپیسرن مونږ له راکوو د دې پکې هېڅ هم نشته. زما جي 400 کنال په دغه کې ملکیت دی 400 کنال هغه هم دا نه اے سی سره डी सी سره اے डी सी سره مایننګ کوم موږ له څوک راکوي نه دا قوم ته ټیکس اخلي که نه دا کوم بل رس چې راغلي دي دلته دوی ټیکس اخلي د 2 کسان دي دوی دا د غلط بیان جی دا دوی جی زه په دې پوره کیسه باندې پوه څه کړم چې هغه د ټیکدار حمایت کوي تاسو وايي ټیکدار راغلی تاسو وايي چې موږ قبضه کړی د ټیکدار عتیق باچا د یونس باچا د حمایت کوي عتیق باچا زه حمایت ځکه کوم چې داغه ملکیت دی خو زما که داغه پرس که 10 جیره به 20 جیره به 10 جیره به نو دما 100 جیره به دی
د دې قانون دا دی چې کله لیز وشي نو د لیز دا طریقه ده چې مالک په لیز وړي خو سرپرسټنټ ما مالک له ورکوي چې د چا ملکیتي مالک زیما یو عدالم نه راکوي نه منګ عدالت کې هغې کې ډي سي چې کوم دی نو میزان کمیټي جوړه کړې وه د اے سی ډي سی صاحب هغې ډي سی صاحب چې کوم دی نو کومه کمیټي جوړه کړې وه هم په ریکارډ باندې پرته ده او کومه چې ما ته وګوره فرهاد دی فرهاد پسې دا 3 نوټسې تللي دي دا 3 نوټس چې د پسې لاړ شي اوس په د لیز کینسل شي فرهاد چې کوم دی نو دا دغه دی دا سیکرټریټ کې یو ملازم و دا لیز دا اخیستی دی د جواد نومېشه هلک نه اخیستی کس نه اخیستی دی دی چې کوم دی نو دی لګې شوی دی دی جواد د فرهاد لګې شوی دی فرهاد د دې ځای اوسېدونکی دی دې ځای کې کور دی 400 کې کور دی په دې مردار روډ باندې اوسي اوس په پېښور کې اوسي فرهاد لګې شوی دی هغه پیر شمس الامین له ورکړی دی شمس الامین چې کوم دی نو دا مانکی شریف پیران دي د نور الحق قادری اوخه دي نه راکوي زه مونږ نه چا نه دی قبضه کړی مونږ د چا ځای نه دی مونږ نه د ځای وکیدی چې زمونږ سرپرسټنټ دویلي دا غونډه ټکس دی غونډه ټکس غونډه یو په 4-5 کسانو تقسیموي او خلکو ته وي مونږ سره 3.5 کور دي او 4 کور دي دا پیسې موږ الو په هغې تقسیمو یو عدیله دی حرامي که یو عدیله ورکوي چې کم کسان په وخت د ضرورت د 10 کسه 10 کسه ضرورت پیښ شي دیاره مار راولي لکه دوی دا سرپرسټنټ هم وایي او که فرض پوه شو په ته وایي چې دا ولې دی نو بیا دوی مطلب دی چې په لاره باندې هغوی نه پرېږدي نه له لارې خو هم څه دغه د دوی څه شته نه دغه ځای کې نو صرف په اصل کې د چا نه ده زمونږ کیس روان دی کې په یار ما ته وګوره د حکومت کار دی مونږ له عدالت کې کیس نه چلیږي دا اے ډي سي صاحب او دغه چلیږي مدنیت دفتر والا کیس چلیږي په هغې کې هغوی ورته نوټسې کړي دي اوس په لیز بندوي کار به پې بندوي دوی ولې د دې خلاف دي دوی چې بل پریس کانفرنس کو ولې کو د په دوی آمدن بند شو د ګل صاحب وکیدی چې د ګل صاحب د لیز اګریمنټ ختم شو چې کوم ابن امین دی هغه ابن امین هم ختم شو هغه د ګل صاحب سړي نه پرېږدي چې ته زما ځای ته څنګه راځې زما په ځای کې چې کوم دی نو ته مال دغه کې دوی او جی او جی د ګل صاحب خو دغه ځای کې ملکیت دی که نه ملکیت یې دی او دغه ځای کې چې او د هغه پکې حصه ده د ګل صاحب ځان له څونه غرونه چې دي دا د هغه سیری ده دا د هغه سیری ده هغه په دې کې ملکیت هم شته ملکیت کم دی خو سیری ده د دغه ځای د دوی 1 انچ ملکیت نشته که چېرې دوی وایي چې زموږ ملکیت شته دوی دې دلته پیش کړي ما ته سره یې مخامخ کښېني د ډي سي په مخ کې کښېني د ډي پي او په مخ کې کښېني ما سره یې کښېني ستاسو مطالبه دا ده چې لکه معدنیات خپل کار ته پرېښودی شي خپل کار ته پرېښودی شي او رنټ ته مالک ته میلو شي او رنټ چې کوم مالک دی هغه ته میلاویږي او دا غیر متعلقه خلک ته په دې کې کار نه په دې کې کار نه لري واضح شو زما په خیال صحیح دی او کوم چې موبایل تاسو پرې کړی Thank you.